زوی یې وغوښتو ستا وایي خپل پلار وهلی دی وایي او چې ما وهلی دی وایي نوم دې څه دی هغه ټیم سره چې هسته نوم هغه واخیستو خو د هغې مطلب ډېر زیات یو ګنده غلیظه معنه ورته یعنې ښایسته نامه نه وه بیا ورته وایي ستا پلار ولې وهلی دی وایي چې زه رالوی شوی یم زه چې راغټ شوی یم ما ته مې پلار صرف دا خبره کړې ده چې دا ګړي چیرې واله دا ستا هوا یو کوڅه کې را کړی دی چې دا واله کومه ګړي چیرې چې زورور کېدو په بل باندې نو تا هغه زورور وما هغه ظالم نه هغه منظوم خلاصه وه زما د ده دا سبق ماله صرف همدا راکړی شوی و چې دا کوڅه واله کوم څوک زورور شو په بل باندې نو هغسې نه خلاصه وه نو زه هم همدغه شانتې پرون یا بل ورځ کور ته چې رادن نه شوم زما د پلار زما په کور باندې لګیا وو هغه یې وهلو چې ما وکتو هماغه قاعده کلیه قانون اصولو چې هغه ډېر ظالم و هغه مظلومه وه هغې کې زور و چې دی وهلی وې ځینې خپل دفاع کړې وې خپل ډیفنس یې کړی وې خپل ځان یې چې خلاص کړی وې نو ما صرف د خپل د پلار په وینا باندې عمل کړی دی چې هماغه کوتک باندې مو په پلار راباندې کړ چې ما ته وایي چې مظلوم د ظالم نه خلاصوه زما مور مظلومه وه زما پلار ظالم و ما خو ورته نه دي کړي ما زیاتې خو نه دی کړي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه سړي ته ورته غوسه شو چې د دې زوی تا لپاره صحیح تعلیم او تربیت پکار و چې تا د دې زوی صحیح تعلیم کړی وي تا د دین اسلام نه خبر کړی وي نو اوس پیسه نه وي وهلی قدرمنو دا خو یو واقعه ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د زمانې وه که موږ اوس په دې خپلو کورونو کې خپلو ګریوانونو کې وګورو نو دغه معاملې موږ ټولو سره روانې دي زوی د پلار خبره نه مني زوی د مور خبره نه مني ورور ته دښمن لري او خور ورور ته اوس ښه نیت نه لري وجه څه ده صرف او صرف د دین نه لرېوالی دی وجه څه ده د علماء کرامو د مجلس ته هغې هغه د انسانانو د نورو مسلمانانو هغه اهمیت ختم شوی دی ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې زموږ بعضې حضرات نومونه به نه ده چې هغې د خپلو ماشومانو د خپل د ټیکټ اهتمام ډېر صحیح طریقې سره کوي د سپارې د سبق اهتمام هغسې نه کوي داسې نه ده چې علماء کرام د دنیاوي سبقونو نه انکار کوي علماء کرام د دنیاوي سبق په حق کې دي ماشومانو د دنیاوي سبق په کار دی دا د دنیا د چلو لپاره دنیاوي اسباب دي خو د هغسې د وخت لپاره به څه وکړو بیا چې بیا همدغه خوږ بچې د خپل مور او پلار په مخ کې جهنم ته اچولی کېږي همدغسې خوږ بچې چې په دنیا کې په ګرمۍ کې هغه ګرم تود ته ګرمې هوا ته نه پرېږدي یخنۍ کې یخې هوا ته نه پرېږدي د قیامت په ورځ د الله جل جلاله د کار څخه بیا څنګه خلاص کړي همدغسې یو زنانه یو بېبي او عالم ته وایي چې زما بچې سهار لمونځ نه پاڅي څه وظیفه راکړي څه طریقه راته وښایي چې هغه پاڅي عالم صاحب ورته فرمایي چې زه تپوس کوم آیا تاسو په کور باندې اور ولګي نو څه به څه کوې وایي زه به خپل هر اسباب وباسم خپل بچي به وباسم عالم صاحب ورته فرمایي که نه بچې دې اوده وي وایي دا اوس کچه خوږ نه اوده شوي وي لږ اوده شوي بیا څه کوې وایي معصوم دی که د هغه عالم صاحب ورته فرمایي که خوب یې ډېر زیات نه خو هغې بیخي پاڅېدو نه نو بیا به څه کوې نو هغه زنانه ورته وایي راکازم دی خو د دې اور نه بیا بچ کوم د عالم صاحب ورته فرمایي چې آیات ته هغه ورځ د قیامت کله بیا